بیا د ټولې دنیا دوا ثواب دشتا چې خان جمعات دی هغې ته ځم الله افضلیت ورکړی دی دې ته سید الایام دا هم ډېره ښکلې شپه ده لیلة القدر دا لیلة القدر دا یوه امام احمد رحمت الله علیه وی د جمعې شپې لا څورده شب جمعې نه شوی دی د جمعې د شپې نه انتظام برابر شوی دی ابتدا یې شوې ده نو دا شپه د تمام کائنات د سردار د پیدا کېدو د ابتدا شپه ده نو د جمعې شپه دا افضله ده د ټولو نه د لیلة القدر نه افضله ده د ګل شپه د ګل ورځ او په اوږدوالي په کیښې راغلي دي فرضي کیښې پرې راښکلي شوي دي هغې ته عرض بلد او طول بلد ویلی شي هغه عرض بلد او طول بلد باندې جغرافیې والا دا کیښې والي دي فرضي په ټوله دنیا او هغې کیرخو ته یې کتلي دي چې دغه وخت کې به عرض بل باندې کم درجه وه طول بل باندې کم درجه وه هغې نه اوقات جوړ کړي دي نو صبح صادق کې په دغه وخت کې په مکه کې 20 منټه راپاسه 4 بجې جوړې دي پیغمبر علیه السلام چې پیدا کېده نو دا د ګل ورځ وه نو د ګل ورځ ځان له اهمیت لري پیغمبر علیه السلام پکې پیدا دی پیغمبر علیه السلام پکې وفات هم دی خو خپله پیغمبر علیه السلام د ګل د ورځې په نسبت د جمعې ورځې له اهمیت ډېر ورکړی دی نو جمعه افضل ترینه جوړه شوه داسې بیا دا میاشتې او دا ورځې الله پاک ځمکه پیدا کړله په 2 ورځې کې ځمکه پیدا شوله په 2 ورځې کې په دې کې دا تمامې خزانې الله برابر کېښودلې د ټولې دنیا لوی ګودام په دې ځمکه کې الله سنبال کړی دی د تمام مخلوق د رزق خزانه او ګودام په دې ځمکه کې الله سنبال کړی دی کله چې د انسان ضرورت پیښ شي او د دغه ګودام نه حاصلول غواړي نو د تخم دانه په ځمکه ور وغورځوي او بیا د الله د قدرت د ګودام نه هر څومره چې الله وغواړي راوی باسي انسان لی ورکي د غنمو ګودام په دې ځمکه کې پروت دی نو د غنمو دانه په ځمکه اونوله نو چې تا څومره دانې اچولې دي د هغې نه 100 چنده زیاتې دانې د دې ځمکې نه راوځي دا د دغه ګودام راوځي د جوار دانه وروله د جوار د دانو ګودام لاندې پروت د هغې نه به راوځي نو ځمکه 2 ورځې کې جوړه شوه 2 ورځې کې پکې دا ګودامونه سنبال کېښودل 2 ورځې کې اسمانونه جوړ کړل نو په 6 ورځې کې ځمکه اسمانونه او په دې کې تمام څیزونه برابر کړي شو ځمکه پیدا شوله اسمان پیدا شوله ورځ او شپه نه وه توره تیاره وه بس یو شان تیاره وه رڼا پکې نه وه نو بیا نورم پیدا شو بیا دې ځمکې له الله حرکت ورکړ ځمکه ګرځي چورلي دې نور سپومې له حرکت یې ورکړ هر یو شی په حرکت کې شو د دې ځمکې سره سپومې پیدا کړله سپومې د دې ځمکې نه ګیر چاپېره چورلي بیا دا سپومې او دا ځمکه دا د نور نه چاپېره چورلي داسې نورې سیارې هغه هم د دې نور نه چاپېره چورلي په هغې باندې د شپې او د ورځې انتظام شروع شو بیا د موسمونو انتظام شروع شو
نو په دقه وخت کې الله پاک 12 میاشتې جوړې کړې. دا سپومه د دې ځمکې نه چورلی په هغې باندې یو کم 10 او 10 ورځې جوړې کړې، میاشت یې جوړه کړله. د سپومه په حرکت باندې چې دا په 29 او په 30 ورځې کې د دې ځمکې نه چاپېره خپل چکر پوره کوي، نو د هغې نه میاشت جوړه شوله. او بیا دا ځمکه د دې نور نه چاپېره چورلی، نو هغې نه کال جوړ کړ. نو کال په 2 قسمه دی، یو د سپومه والا کال دی، یو د نور والا کال دی. یو قمری کال دی او یو شمسی کال دی. د سپومه والا کال دا 300 او 450 ورځې کې پوره کېږي، 354. قمری کال په 354 ورځې کې پوره کېږي، او شمسی کال د نور په حساب چې کم کال روان دی نو دا په 365 ورځې او 6 غنټې کې پوره کېږي. 365 ورځې او 6 غنټې. د منټونو حساب ورپسې هم شته، هغه هم پرېښی دی. اوس په دې 365 ورځې او 6 غنټې کې حساب کتاب روان دی. نو بیا د انګریزي د جنوري فروری 30 او 31 ورځې د میاشتې جوړېږي، 30 او 31. او څلورم کال باندې د دغه 6 غنټو نه یوه ورځ جوړه شي، فروری چې د 28 نو په 4 کاله پس د 29 شي، لیپ سال ورته وایي. بکر ماجید یو هندو د هندوانو مشرو، دا جنوري فروری دا د عیسی علیه السلام اسمان ته د ختو نه وروسته شروع شوي دي، نو دې ته عیسوي کال وایي. بکر ماجید هندو هغه خپل حساب کتاب د هندوانو شروع کړی دی. اړ په شکال او بادرو او پګڼ او چیتر وغیره دا د هندوانو میاشتې، دا د مسلمانانو ګورې نه دي او نه د عیسایانو دي. دې ته بکرمي کال وایي. بکرمي کال د هندوانو یو مشر د هغوی بزرګو پیرو هر څه چې ورته وایي بکر ماجید نومو، هغه په حساب باندې چې کم کلندر روان دی هغې ته بکرمي کلندر وایي. په هغې کې کمې میاشتې دي، دا اړ په شکال او بادرو او پګڼ او چیتر او اسو، دغه میاشتې دا د هندوانو دي. خو دا پښتنو یادې کړي دي، زمیندارو یادې کړي دي، او داسې ښې یادې دي چې دومره به سکول کالج هلک ته جنوري فروری نه یاد، څومره چې زمیندار ته بکرمي حساب یاد دی. او د سپومې په حساب باندې چې کومې میاشتې دي نو د هغې نوم سړو له نه ورځي او ښځو له څه ناڅه ورځي، او ښځو له خپل نوم ایښی دی. هغه اسلامي نومونه چې پیغمبر علیه السلام او صحابه کرامو به ورته وي، هغه نومونه سړو له کم ورځي، ښځو له خپل نومونه ایښي دي، هغې ته زیات یاد دي. وی دا شوقدر میاشته، او دا زبرګه میاشته، او دا د روجې میاشته، دا د اختر ده، دا د میانې ده، دا د لوی اختر ده، او دا عاشوره ده. او دا 4 خویندې دي، لومبی خور، دویمه خور، درېیمه خور او 4مه خور. ښځې په دې حساب پوهېږي او حساب کتاب هم کوي، او سړي صرف روجه، ورکوټ اختر او لوی اختر دا بس پیژني. کله وړو نه تپوس کې نن سویم تاریخ دی، هر چا ته تاریخ یادي، تاریخ هر چا ته یاد، خو کم
د جنورو فرورو تاریخ یاد دی او که یو بزرگ نن تپوسو کی چې د اسلامی میاشتې نن کومه اسلامی میاشتې یاره پته نه لګي نن جنوري فروری خو پیژنم و اسلامی میاشت پته نه لګي د اسلامی میاشت تاریخ شو دا چاته پته نه لګي که چاته اخبار کې چا کتلی نو یا اخبار کې خدا سي یا چا ډیری کتلی وي کلندر کتلی وي نو دا غې نه به درته ووایي کني دا پته نه لګي چې اسلامی میاشت کومه را او تاریخ یې کوم دی د اسلامی میاشت حساب کتاب فرض کفائی دی فرض کفائی دا مطلب چې په ټوله علاقه کې یو کس تک دا حساب کتاب یا دی نو ټوله علاقه والا ګناهګار نه دي او که یو کس تم پته نه وه نو ټوله علاقه ګناهګاره ده نو ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض فكما رست الله زمک و اسمان پیدا کړل نو 12 میاشتې پیدا کړلې او دا 12 میاشتې ګوره الله جنوري فروری نه و جوړه کړې الله محرم صفر ربيع الاول ربيع الثاني جمادى الاولى جمادى الثانيه رجب شعبان رمضان دې پیدا کړې دي شوال ذی قعده ذی الحجه دې پیدا کړې دي دا چاله ورزي اوسه محرم صفر ربيع الاول ربيع الثاني وپسې جمادى الاولى جمادى الثانيه جمادى اړو سوکوینه جمادی اول او جمادی ثانی وای غلط وای جمادى الاولى جمادى الثانيه رجب شعبان رمضان شوال ذی قعده ذی الحجه 12 میاشتې یادې کې اوس دا 12 میاشتې د دې 354 ورځې جوړیږي 354 او دا انګریزي میاشتې جنوري فروری د دې 365 ورځې جوړیږي شپږ ګنټې کسر ته نه لري کا اوس د جنورو فرورو په حساب باندې سلور سیزنه دا باقاعده را یو شانتی چلیږي جنوری کې بچته ګرمي ونه ویني نومبر دسمبر جنوری دې کې چته ګرمي به ونه ویني جون جولای اگست کې چته یخني به ونه ویني اپریل کې با بهار به وي خزان به نه ویني دا یو شان ټول عمر له بدقه شانتي رواني چې جنوري دا به یخوي او جون جولای دا به ګرمه وي همیشه ټول عمر دپاره نو الله چې انتظام کړی دی 354 ورځې جوړې کړي د کال او 365 اسلامي نه کړلې دی که د الله راز او حکمتونه دي اوس که دا قمري نظام الله نوی قائم کړی او دا شمسی نظام یې چلولی او په شمسی نظام کې درته وی چې په جون جولای کې به روجې نیسي یا به د جون روجه وي یا به د جولای وي یا به د اګست روجه وي ټول عمر به په اوړي کې روجې نیوي